چې سبا دلته کومه سیاسي اکټیویټي کیږي نو هغه زما د دې سیاستدانانو لپاره او د دې مین چې کوم الیکشن کول ولا خلک دی بیا زمونږ خټک صاحب تاسو بل خبره مې دا کو چې تر ټلر جاری شوی دی او اغم چې کوم دی گردش کې بلکې حقیقت هم دی زرای وی چې حقیقت دی چې دا د بم چاودنې خطر ده شدید ترین خطرات او خدشات هم ظاهر کیږي او تریټ جاری شوی دی خدا ګرمي کومه نه ښکاري چې دا کومه ګرمي چې شروع ده ماته خو نه ښکاري چې دا خلک ایزار شي بیا یار ما چې کوم کلو کې وکتل کنه کلو کې ما کوم صورتحال وکړو او کوم ماته اطلاعګانې مونږ ته په دې موبایل باندې مرادي نو ضروری خبره مو غنله چې په دې باندې خبره وکړو السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم زیم فرحت شاه ګرانو کتونکو نن اوس په لار روانم یو وجوبه مې صحیح کوم ما مې چې دا خو نن دی نو خار سره شیر کوم زمونږ دلته سابقه وزیر اعلی سابقه وزیر دفاع چې یو ډیره غټه پارټای ماتولو داوای کړی دا چې دا مې ماته کاو هغه مطلب دا دی ډیر خلک نمونه هم نشي اخیستی او هغې فوټوان لګولو باندې پابندي ده او جنډې باندې پابندي ده او خلکو په کورونو باندې چاپې وغورځېدې او هر څه وشو اوس راتلم دا چا ماته کړه دا نامعلوم دا پرویز خټک پرویز خټک پارټي ماته کړه غټه پارټي هغه ماته کړه او کنه هغه پارټي نه ویستو نه اعلانونه یې کړي وایي دا تاسو نه ګورئ جیب ته پارټي دوه کړې ده دوه کړې خبره اورئ زه خو نقل ده مونږ هم وي دوه ده مونږ وی دوه د حقیقت کې دوه ده خو دا اوس چې ما په لاره کومه تماشه صحیح کنو څه بل څه شو هر طرف ته یو بالکل د اقامت بینر ولګې دي او د دنیا د دې سره په موبایل هم خلکو پسې ګرځي چې فوټوان کوزي کوي جنډې کوزي کوي دا غي باوجود دونه بینر د روډ باندې اوس چې راتلم ډېرې غټې بینر ولګې دي نو او په بشاور کې نن یو جلسه هم دغه وشو دغه نامعلوم خلکو جلسه شوې ده خو اوس نو خار له خبر ورکو دي سبا د داسې نامعلوم خلکو هغه جلسه ده په نوخار ډاک کې هغې دپاره ډېر غټ تیارې په دې نوخار کې شروع دی نو اوس چې راتلم ما دا سوچ کولو چې دی خو چې مونږ ختمه کړې ده نو او دا جلسه چې دا ما اوس سایکل په لاره او په دې روډونو باندې نه دا خو به سبا د دی په هغه اخباري خبره کېږي چې په تابوت کې به اخري میخ ټاکئ که نه نو دا خو کېږي او دا پرویز خټک هم جلسو کې وایي چې یاره ما دلته پی ټي آی راوستی او ما په نوخار کې ختمه کړه نو زه خو وایم چې پرویز خټک یې ختم کړو هغه سره خو ما یو بینر ما د پرویز خټک ونه لیدو نن چې کومې بینر لګېدلي تاسو ټول به کتلي مې د روډونو په دې سایډونو بنیادي طور باندې خو یو خپله کمپني دلته هغه هغې باندې به دغه کو هغه دعوه به دا مونږ خبره کوو دي پاکستان تحریک انصاف پاکستان تحریک انصاف چې په دې ټایم کې په مکمل پابندیم ده او یو هوا جوړه ده او دعوی کېږي چې دا تس نس شوه او بالکل ختمه شوه او ما دلته کې زمونږ مشران هم هغه دعوی کوي چې دا مونږ جوړه کړې وه او مونږ ختمه کړه خو اوس مونږ چې په لاره باندې څومره را روان وو دا بینرې مو صحیح کړي او ځای په ځای مو جنډې صحیح کړي او هغې دپاره چې کوم تیارې مونږ صحیح کړو کومه جلسه مونږ په پېښور کې صحیح کړه نو ضروري مو ګڼله چې په ځمکه یو حقیقت شته فرهاد شه بلکل شته په ځمکه یو حقیقت شته او هغه په روډونو مونږ ته ښکاره شو نو ما وی چې نوخار ته یې ووایو چې بای په روډونو باندې دومره غټې بینرې لګېدلې دي او هغې کې خلک ګرځي یو طرف ته پکې ډېرې غټې افواګانې هم خورېږي او بل طرف ته پکې د امن و امان صورتحال سره خبرونه خورېږي د هغې باوجود ډېره غټه چې کوم شو ده او ډېر غټ انتظامات روان دي او دا به تاسو ته خپلو کلو کې او خپلو علاقو کې غیر چاپېر هغه ښکاره شوي او سبا یوه بجه به تاسو ته براه راست بیا په مختلفو دغه نوخار کې د چینلونه او د موبایلونه هغه تاسو په دې خپله شیشه وینئ نو دا بنیادي طور باندې دا سبانۍ جلسه زه چې خبر ورکوم او دا خبره کوم هغې کې مقصد دا دی چې سبا دلته کومه سیاسي اکټیویټي کېږي نو هغه زما د دې سیاستدانانو لپاره او د دې مین چې کوم الیکشن کول ولا خلک دی بیا زمونږ خټک صاحب
نه بله یو خبره ده د هغې دپاره د هغې د سیاست نقشې تعین به هم کوي که نه بس خو انشاءالله ښکاري داسې چې اخري تابوت په دغه تاسو بله خبره مې دا کړه چې ترې ټلر جاري شوی دی او هغه هم چې کوم دی گردش کوي بلکې حقیقت هم دی ذرایع وایي چې حقیقت دی چې دا د بم چاودنې خطره ده شدیدترین خطراتو خدشات هم ظاهر کیږي او تریټ جاری شوی دی خو دا ګرمي خو ماته نه ښکاري چې دا کومه ګرمي چې شروع ده ماته خو نه ښکاري چې دا خلک ایزار شي بیا هم یاره پکې نشته که څه کیسه ده بلکل جي ما چې کوم کلو کې وکتل که نه کلو کې ما کوم صورتحال وکتو او کوم ما ته اطلاعګانې مونږ ته په دې موبایل باندې هم راځي نو ضروري خبره مو ګڼله چې په دې باندې خبره وکړو دواړه اسپیکټ پکې بیان کړو یو حقیقت دی هغه ریالټي هغه چې کوم حقیقت دی نو هغه په وینور په یو ګوته نه پټېږي که نه نو دغه نور به سبا ګورو چې دی به په یو ګوته پټ کړی شي او که نه خو دا یو زه په دې یو شیز خوشحال یم چې خلکو به ویل چې را دغه یو کس چې کوم نوم موږ نشو اخیستی هغه ځان سره ټوله هغه ښه سړی دی خو غلې راټول کړي دي نو غله خو ته ټول لاړه نو اوس دا ین جنریشن چې کوم دی ینګ جنریشن پاتې دی اوس ته الله دې ته خیر کې سبا ستاسو په هر حال صورتحال داسې دی چې مونږ پې ډېرې خبرې نشو کولی او د دې سیاسي نقشې واضحېدل هم نه کېږي ډېر غټ غټ ګیمونه دي په دې سیاست کې کېږي او دا تیرو یو کال کې چې زمونږ مخې ته کم لوبې وشو کم سیاست روان دی نو بس مونږ هم هغه چې څه وینو نو هغه تاسو ته در رسو باقي به کېږي هغه چې څه الله غواړي د الله په امان